په دروغه باندې قسم کوونکي دپاره سخته سزا. بعضې کس څه څیز خرڅوي نو د خرڅولو په وخت کې د اخیستونکي د وړاندې په دروغه قسم کوي، نو دا هم د دروغو یو خطرناک قسم دی او د داسې کس دپاره په احادیثو کې سخته سزا ذکر شوې ده. مسلم شریف او د مشکات شریف حدیث دی. حضرت ابو ذر رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة، درې کسان داسې دي، لا يكلمهم الله يوم القيامة چې د قیامت پر ورځ به الله تعالی د دوی سره خبرې ونه کړي، ولا ينظر إليهم او نه به ورته د رحمت په نظر وګوري، ولا يزكيهم او نه به یې د ګناهونو د خیرې نه صفا کړي، ولهم عذاب أليم او د دې دپاره به درناک عذاب وي. نبی علیه الصلاة والسلام دا جمله درې پیرې وفرمایله. حضرت ابو ذر رضی الله عنه د نبی علیه الصلاة والسلام نه تپوس وکړو: ای د الله رسول صلی الله علیه وسلم، دا خلک څوک دي؟ دوی خو نامراده او تاوانیان شو. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې یو هغه کس چې د تکبر د وجې نه خپل پرتوګ د ګیټو نه کته ساتي، د تکبر د وجې نه خپل پرتوګ، خپلې پینسې دا د ګیټو نه ښکته ساتي او ګیټۍ دغه پړکي پټ کړي وي. او دویم هغه کس چې چا ته څه شی ورکړي او بیا پې احسان کوي، زباده نه کوي. او دریم هغه کس چې په دروغه قسم سره خپله سودا خرڅوي. په دروغه قسم سره سړي ته چې کوم دی په دروغه باندې قسم خوري د خپلې سودا خرڅولو دپاره، نو دا درې کسان چې کوم دی هغې باندې چې کوم دی دا وعید دی. او دی وعید کې چې کوم دی هغې داخلي دي چې یو به الله رب العزت قیامت پر ورځ دې سره خبرې نه کوي او نه به ورته د رحمت په نظر ګوري، نه به چې کوم دی د دې د ګناهونو نه پاکي او د دې دپاره به درناک عذاب وي.